پاکستان پوځ ته د افغانستان اسلامي امارت خبرداری. درنو لیدونکو، وحید الله بشر دوست مله یاران تلویزیون څخه پام راړوم یو مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزارت پر پکتیکا او ننګرهار د پاکستانی پوځ بریدونو ته په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداری ورکړې دي. دفاع وزارت دغه بریدونه د افغانستان د ملي حریم نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب اصول او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تیرو تجاوزونو په دوام یو ځل بیا پاکستانی پوځي رژیم د افغانستان ننګرهار او پکتیکا ولایتونو په څو ملکي سیمو یوې دیني مدرسې او ګڼو ملکي کورونو هوایي بریدونه ترسره کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه بېګناه ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شول. ملي دفاع وزارت د افغانستان د ملي حریم دغه ښکاره نقض او جنایت په کلکو ټکو غندي او دا عمل د نړیوالو قوانینو، ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بولي. ملي دفاع وزارت د هیواد د حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت ګڼي او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي جواب خبرداری ورکوي انشاءالله. پر ملکی اهداف او دینی مراکزو بریدونه د پاکستانی پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامۍ څرګند ثبوت دی او دغه ډول تکراري تیری به هیڅکله د دوی داخلي ناکامۍ پټې نه کړي. دفاع وزارت ویلي چې پر ملکی او دینی مرکزونو بریدونه د پاکستانی پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامیو څرګند ثبوت دی، خو په خبره دا تکراري تیری به هیڅکله هم د دوی ناکامۍ پټې نه کړي. په ورته مهال کې ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو د پاکستان ځانګړي پوځي کړۍ یو ځل بیا پر افغان خاوره تیری وکړ او په ننګرهار او پکتیکا کې یې ملکي وګړي بمبار کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې لسګونه تنه شهیدان کړي دي. پاکستانی جنرالان په خپل هیواد کې امنیتي کمزوري په دغه راز جنایتونو جبرانوي. پاکستان کې د افغانستان اسلامي امارت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف وایي پر ننګرهار او پکتیکا د پاکستانی پوځي رژیم بریدونه د هیواد پر حریم تیری او یو ناروا او بزدلانه عمل دی. عبدالسلام ضعیف ویلي پاکستان له خپل مسؤلیت تښتي او د خپلو کورنیو ناکامیو د پټولو دپاره بېګناه خلک په نښه کوي.